ما شهده جبهی په سبب داغه سرا سو وای ها چې په سبب داغه سرا الشیء دا شی چې ده هو دا شی هو دا شی ده کوشه ما خپل استاد ویجی ما د دې سپینه په پښتو کې ترجمه وکړه هغه ما ته ما دا شی ده به چې په دې سره هو دا شی هو دا په سره ما به شی هو دا شی هو دا شی ده دا ناشنا قصه ده ورګه ته به الشيء ما به الشيء وهو دا ما لك حيوان او ناطق سو حيوان او ناطق چې به دا با سببیه ده چې په سبب د دې سره ما به چې په سبب د دقه ما سره حیوان ناطق سره پتہ حیوان ناطق ما شره دا ما حیوان ناطق ما شره به چې په سبب د حیوان ناطق سره الشیء او شی چې انسان دی دا سره انسان ماهیت د انسان څوک دی ما هغه شی نه حیوان ناطق دی به چې په دې حیوان ناطق سره حیوان ناطق سره الشیء یعنی انسان هو دغه انسان دی دا هو ځوان زمایر بیا د شی تراجی شو سو د شی تراجی او چونکه دا هو دا زمایر دی سری زمایر دی او ضمیر معین شي تراجی کیږي چاته نو په دې کې دا تعین دا به ملحوظ دی ځان په خبره اعتراض والدیږي چې په خفقېږي بنو حضرت اعتراض درمانه کومه داسې کومه چې زه وکیل وتا چې تاوي دا خالق الانسان دا فاعل دی دا فاعل د دې وجود ورکون کې انسان ته دا ما هغه ذات دی به چې سبب د ذات سره الشیء د انسان هو د انسان دی دا انسان چې انسان دی دا د رب العالمین د وجه انسان دی هغه جوړ کړل دا چې تعریف تا ما ته به د سر نه نکاو شغا صادق شو بچا په فاعل باندې هم لیکن دا الفاظ ته ګوره جی لا يقال اعتراض کیږي هذا صادق دا تعریف د ماهیت دا صادق ته على العله الكم یو علت فاعل چې لك اواجد تعالی شو اول به صادق ته نور دی وی نه څنګه صادق ته وی که ترجمه ده ترجمه کړل برا وقد فعلت ما دا ګوره ما دا خالق د انسان ما غزاد ته جدي په غزاد سره شی دا انسان چې هو دا انسان دی دا انسان چا جوړ کړل هو دا الله جوړ کړل د وجه دا انسان دی او هر شی د الله د وجه نه دا شی دی دا څنګه د الله د وجه نه الله ول وجود ورکړل ځان په کار نو دا ساده شو په علت فاعل باندې هم او یې یو بیان کوم ته ترجمه وکړو بالکل به صادقېږي همیشه چې کوم سوال فلا يقال سر متصدر شي کنه نو مخکې نو تعالی وي يقال مخکې په دې سوال به لا څه دا سوال ډیرتي دا جواب ډیرتي لا يقال مخکې نو لا او دا جواب العلت دلاکی كم ده لأن نقول ليسكو دا لا دا شبش خبري مكوا زكا مكوا لأن نقول زكا جمن سو فدي خلق ده شورا دركوما شبكوم ده او دا خبر اللي وباسما لأن نقول زكا جمن وي نتصوف ده جغدي وي والفاعل قرأ يستفدين بويجي وربدين ورتكي وي
اصل کې د شوی وای ته دا شی نکل نه کې یاد چې اشتر سپینې هي شی موجود ګوره یو ځل وای ګوره دې ما په ځای کې ما د به په ځای کې به د اشی په ځای کې اشی ما به شی ورته سوی ما به شی چې دا شی په هغه سره موجود شو وجود دې ته چې خرج من العدم الى الوجود دا موجود نکره کړه څوک دا شی نو پیدا کو دا یې تعریف ده او دا ما په بیا ما وایي ورته ته ویلي ما به شی موجودون کنه وو ختم کو موجودون کو او دې او کنه چې فاعل خو دې ته وایي لا او دا څه ماهیت ویندا سره ما به شی او ذالک الشی ما به الشی او رسو سوی ذالک الشی نو ګور دا مخکینه ترجمه یې سره کړه موجودون او دلته څه نه نه دا تاسو پیغام ذالک الشی اسم اشاره معین شته کیږي څه ته کیږي زه اوس پوه شوم معنا دلته به شی د مخینه جوړي صحیح انت باغینه معلومه چې شی مخکې جوړ نه دی ادم نه اې د وجود تروت او دلته موجودون د ذالک الشی شیخ نه موجودون ته یعنی ذالک الموجود د دې شی ترجمه په څه سره وکړه ها ما به شی موجودون ها او دلته سره ذالک الشی نه ذالک الموجود ذالک الموجود څه مطلب چې دا شی چې دا یعنی اصل کې دا شی دی دا مقومات کی اجزا دي د ماهیت شی د مخکې نه جوړ لې خدا شی چې دی د دې د وجې نه دا شی دی نه دا اجزا دي ټول خبره په موجودون او په ذالک الموجود کې شو څنګه شو او په نفس موجودون او په ذالک الموجود څه فرق دی هغه موجود دی نه موجود دی دا نه خدای د نشنو اچھا دا موجودون به صادق قدر شو موجودون به صادق شو څه مطلب یعنی د دې الذي فاعل او جن مخکې دا شی معذومونو او دلته شوی د دې موجودیت د مخکې نشته خدای شی شو څه کما ته وره په دې موجودیت کې وسته خپوي کوم څه کوس ما ته الله پاک بڑا کې ساتول لیدای دا انسان او حمار دواړه د مخکې موجود دي کنه نو فاعل هغه دی چې دیم د نشته کو د نسې نه هسته راو سمدام د نس نه زو هسته راو خو څنګه وس دا ماهیت څه دوی یعنی حیوان نه ته چې باغې سره ګورم نو دا حمار او دا انسان دونه د مخ کې نه جوړلی خو غرض دا دی چې دا یعنی دې چې د دې څخه جدا دی یعنی دا انسان چې د حمار نه جدا دی نه جدا په جدا دی فاعل خو نه جدا فاعل خو د دم الله دی د دم الله دی نو ذالک شی معین ته وی کنه چې دا شی دا معین شو یعنی دا انسان شو حمار نشو دا په څه معنی دا غره هغه څوک دی حیوان نه دی څه څه شي کنه ما ته ډیر زمانه د مالو ولول کنه قسم مخلوق ما ته نشته وایي به نو اذا انسان او حمار چې ته فاعل ته ما به شی وو قالته به ما به شی موجودون وي الله تعالی ذات چې باغې سره دا شی څه شو نو حمار موجود کو انسان موجود کو دلته زړه ته پوښتنه کوم یې دا چا ود نو غو ختم چې دې چا د نشته کړل چې دا ځوان چا څه کړی الله پاک خو ته چې وګوره چې څه الفاظ کې هغه شی ته وې چې دا شی شو دا ورته څه تاسو مانو ویل چې په اشاره سره تعین کیږي یعنی دا شی چې د په فصول سره دا غن جدا دی فصول سره تاسو به انسان له حمار جدا دی کنه دا شی په څه معنی شو دلته دا فاعل نشي ویل دا شی چې دا شی کو دا شرط الله نه دی دا شی هو دا شی چې د څه د وجنه د کفایل ته علل نو دا شی چې د څه د وجنه دا په دې بل شي کوم دا شی دی اسوک دی په دې حمار کې څوک دی ما کوم الله دی یرزان په خبره باندې پوهه څه نه ته وایي
چې دغه شی وې چې دا شی دغه شی کو ذالک شی نه لري دا ذالک شی په کوم وخت کې کار کوي اوس چې دا شی د انسان دغه کو دا دغه چاته وي په اشاره سره امتیاز راځي که نه یعنی د نور نه ممتاز شو د نور نه ممتاز شو دا الله تعالی دی چې دا انسان د نور نه ممتاز کو په دې چې الله پاک چې دله سور کړی دي نو خو حمار نه نشته کړی دی هغې خو سفر نشته په وجودیت کې شته فرق نو چې ته دغه یې کو نو دغه کې دا خو الله نه دی ولې چې دغه یې کو نو دا بل هم دغه خبره خو په دې بل کې هم شته ځکه د نشته والی دی که نه خو دا دغه ټکی څه ته وایي امتیازات ته وایي که نه خو دا امتیازات دا امتیاز د انسان د حمار نه په موجود کې امتیاز شته تپوس نه کوم موجود یې ممتاز کوي که موجود له خلق کوي او که امتیازات راځي هغه بیا توابع دي خو خلق کوي خو دغه شی چې دغه کوي دی بل نه ممتاز کو دا څوک دی چې د جدا حقیقت دی د جدا حقیقت هغه صرف د دغه حقیقت دی دا فرق تاسو کوم چې دا ذالک شی د ویلي دا اخر د پړه کې څه زما ما چې تاسو بدیهي شي بدیهي چې تاسو څه شي څنګه ته وایي یو کې موجودون ویل او په دې بل کې څه ذالک شی او د شی نه بیا مراد سره د دې وروسته تاسو وایي کنه بیا دا بل باندې دواره إذا ما أخذها برق إذا الماء ليس بجاهل ما يدخل بجاهل ده جاهل نه ما يدخل بجاهل ده جاهل هاي هو شيء كمان أو ما بشيء هو بتعريف الماهيت كأنه بسبب يكون شيء موجودا لكن ما يدخل قبل وجودها ما تقول شيء نو ده شيء خبر ده كنا إيه أوري نو ما تصدقوا إذا ما يدخل شيء إيه شی او ماهیت دا ماهیت او شی دا ماهیت او شی دې کې جداواله شته څنګه پوس کوم په شی او په ماهیت د شی کې فرق شته نه نشته شی څو د انسان ماهیت څو د حیوان ناطق بل څه او په انسان دی نو ځلن دا په فاعل او په شی کې جداواله ده او په چا کې په فاعل او په شی کې جداواله او په ماهیت او په شی کې جداواله شته ځان پوهه کړه ځکه چې الماهیت لیست ذو دا ماهیت نه په جاز د جایز سره یعنی دا ماهیت د شل جال کوي نه هغه څه سره هغه جال خو دا الله تعالی کوي کنه پوښې به دا شیخ جوړ کړی بل چا دی دې ول صرف امتیاز ور کوي او ما ته ګورځي فإن قلت الشيء بما الموجود دا ما ته مخکې راځه چې دا شیخ ما نه چاته نو زم ټیک ده خو خبره ده الته موجودون ده او دلته موجودون ده ذالک الموجود ده او فرض ما بین موجودون کې موجودون دا مطلب چې د نشته کو او ذالک الشیء دغه شی کو یعنی مخکې نشته خو دې بل جدا کو دې اصل کې د جدا کون کې څوکته ازستان اصل جدا کون کې دا پکې ته ذاتیات دي پکې ته سړي او ذات خو د یو ما بعد مرتبه ده فإن قلت الشيء مع الموجود فهذا الاشكال ده بیا موجود شو موږ نه فرق بعد تسلیمه شو معنا مجدا دا شی لا خو معنا نه څنګه شی خو کما څه ته وي هغه موجود ته وي زبرناش مذهب ته کما او دا ګرځ راځي او محکمه څه هغه موجود ته کې ما ایسه او معذوب هم شامل دي لا خو بس وبعد التسليم لك وزومنهم فرق بين ما به الموجود موجود وما به الموجود ذلك الموجود وما تفرق لكم هو شيء والفاعل انما هو الشيء اول او ما يتكم يود ده ثاني ده او دې معلومه چې زميرين څه تر دي کم ده هو زمير ځان دغه شي تر دي په دې کې جدا کومه صباح وبل طریقه دی